أستغفر الله من ذنبي ومن زللي ما زلت والله من ذنبي على وجلي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو د ایمان په نور منور خلکو، نن انشاءالله العزیز د ښې شپې په باره کې چې شب برات ورته یایي او هغه د دغې میاشتې د شعبان 15مه شپه ښه شپه ده. د دې باره کې یو څو خبرې انشاءالله العزیز کمه څلور خبرې به کوو. اوله خبره ده چې د دې ښې شپې خصوصیت شی، دومه خبره ده د ښې شپې فضیلت شی ده، دریمه خبره ده چې په ښې شپې کې د موږ ګران پیغمبر محبوب کل کائنات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کارونه کړي او موږ به کوم کارونه پکې کوو. څلورمه خبره دا ده چې د کومو کسانو بخشش بخښنه الله تعالی په دې شپه کې نه کوي. تر ټولو اول خبره چې د دې ښې شپې د شب برات خصوصیت شی ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو روایت ده چې ګران پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا. فرمای د دې ښې شپې فضیلت دا ده، اوله خبره چې الله تعالی له خپله ججې کته دا د آسماني دنیا ته راسي او رب العالمین فرمایي فیقول الا من مستغفر لی فاغفر له. څوک ستا چې له ما جې بخښنه د خپلو ګناهو وغواړي او زه دی وبخښمه. الا مسترزق فارزقه. څوک دی وړ کس ستا چې چا د رزق مسله یي، د روزي مسله یي او زه روزي ورکمه. دریم اعلان دا عزیزانو کیږي الا مبتلا فاعافیه الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر. فرمای چې څوک دی وړ سړی سته چې په بیماریانو کې مبتلا یي، په ټینشنو کې مبتلا یي، کارونه ګډ وډ یي، له ما یې وغواړي الله یې زه دی خلاص کړم له دې کاروجې. دا د دې ښې شپې فضیلت ده چې رب العالمین اسماني دنیا ته راسي چې هر سوال د ده بنده جن کې هغه رب العالمین دغه بنده سوال قبول او منظوروي. او فضیلت یې څه ده؟ فضیلت یې دا ده چې ټول د حدیث کتابونه راوګوري، ذخیره حدیث کې دا خبر راځي چې ورې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د موږ او د تاسې مور د رسول الله مبارک ښځه نو ګران بیبي ته وفرمایل ای عایشې دا د وړ شپه ده چې الله تعالی په دغه شپه باندې لکه د بني کلب یو قبیله یو قوم وی په عربو کې لکه د بني کلب د وزو ویښتان دومره په مقدار سره په دومره ګڼښت سره الله تعالی خپل مخلوق د دوغس له ور آزادوي. او عزیزانو د بني کلب څه عام مال نه و، د موږ او د تاسې غوندې 200 300 500 پسه 100,000 پسونه د بني کلب مال. نو عزیزانو موږ او تاسې څخه د یېرې او د سر ویښتان نشو ګڼلی. نو الله تعالی رحمت دومره بجوش کی دا فضیلت ده د دې شپې چې رب العالمین یایي ته ماته لاس پورته کوه بنده ته چې شی راجې وغواړه د ما رحمت دومره بجوش کې د زه به تا د دوغس له وره خلاص. سبحان اول سړی چې الله تعالی په دغه شپه باندې د هغه بخشش نه کي مشرک سړی چې څوک له الله تعالی سره شرک. دوم سړی جادوګر جنډم په دوغس کې دریز چې څوک په چا باندې جادو کاږي. دریم سړی کاهن نجومي. څلورم سړی بغض او کینه. دا په موږ او تاسې کې زیاته ده. د چا دپاره چې تا بغض او کینه او حسد یي هغه له ځانه لرې کړه، وایه چې ما نسته ورسره. شپه باندې پنځم سړی زنا کوونکی سړی چې زانیه ښځه یا سړی الله تعالی د هغه مغفرت نه کړي. شپږم سړی هغه سړی چې پیسې کته یې تر پنډیو مسبل الایزار الله تعالی د هغه سړي بخشش نه کړي. دا په موږ او تاسې کې مخ ډېر د موږ یایي دا خو زه به اوس پیسې راپورته کوم. الله تعالی حکم ده سړی به پنډۍ ښکاروي، ښځه به دا پنډۍ پټوي. بهرحال دې کې تفصیل ده. او وم سړی هغه سړی ده چې کوم د مور او پلار جن خفه یي، د نافرمان یي د والدینو، الله تعالی په دغه شپه باندې هغه سړی نه بخي. او اتم سړی چې په دغه شپه باندې الله تعالی نه بخي، اتم سړی هغه سړی ده چې باجه او ډول دا کار کې، باجې او د ډول وال کار. او نم سړی چې الله تعالی نه بخي هغه شرابي ده، الله تعالی هغه هم نه بخي. او لسم سړی هغه سړی چې خپلوي متعي قاطع الرحم هغه هم الله تعالی نه بخي. او 11 سړی
قاتل نه بخي چې څوک پې دغسې ناحقه څوک قتل کوي او 12 سړی هغه سړی چې خودکشي خپله ځان مړ کړي الله تعالی هغه سړی نه بخي. دا ویډیو خپل هم وګورئ، مخ ته هم ولګئ. عزیزانو چې دا خلک فایده جن واخلي، الله تعالی دې روغ او جوړ د صحت په جامو کې د ایمان په جامو کې وساتئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.